یحیی ماشوم د کوینه د راویستو باندې کار شروع دی خو وخت په وخت باندې نوي مشکلات په دغه کې راځي. اوس چې کوم ویډیو ما وکتله دغه تاسو سره شریکوم چې کم مشکلات په دغه کوی په کناستلو کې دغه ماشوم په راوباسلو کې راځي د دغه کوینه. نو دغه ویډیو تاسو ګورئ. تاسو دا ګورئ دا غټ کاڼي دا تیږې دا د بورنه د دې کوینه چې لاندې پکې 280 فوټه لاندې په دې کې یحیی ماشوم پروت دی د هغه لاش پکې پروت دی. دا ګورئ دا تاسو کتلی شئ هلته اپریشن شروع دی او تر دې دمه نن ټوله ورځ کې تقریبا دا اته نهه یا اووه یا اته ګزه پورې دي کوز شوي دي او پوره مشینري پوره میکانیزم هر څه ورسره دي او بیا هم کار داسې دی کس پاس ورختلی دی چې کوم تریپاټ ولاړ دی هغې ته دا هغه سر نه ورختلی دی او دا لګیا دی دا پټه دی لګوي هغه ځای نه لګوي تړه ماته شوه تاسو ته زه ښیم دا ګورئ کتونکو ګورئ دا تک تور کاڼی دا کاڼی تاسو وینئ ټوکړې دا دی ټوکړې کو خو دا د روی ښکوتې نه دا ګورئ دا کاڼی وګورئ دا لاندې ډېر غټ کاڼی و سره یې کو او ترې نه روغ کو دا ترې نور کاڼي هم راوتي دي دا وینئ دا کاڼی دا پکې و دا یې ټوکړه کړې دی دا وګوره دا یو تیږه راوتې وه چې هغه ډېره زیاته غټه وه او هغه په یو طریقه هم نه راوچتېده چې ماته کړې نه وې خو ملګرو همت نه دی بایللی او تیږه یې په برما ایټي باندې او په پلک سټک باندې ماته کا او ذره ترې نه روښې جوړه نو انشاءالله چې تیږه بس تقریبا ختمېږي آلموسټ. تاسو کتلی شئ ملګرو خپلې مرستې کوئ نو د علمګودر سیمه پیپلګړی تحصیل باړه قبایلي ضلع خیبر کې دا اپریشن شروع دی دا به 10-12 ورځې وي زموږ د فیسبوک د لارې د دې خیبروال د لارې چې کوم خلک دا ویني دا ګوري هغې ته موږ یو عرض کوو چې څومره ایفرټس دي ستاسو څومره مرستې کولی شئ د پښتونخوا ټول وروڼه هر چېرته چې پښتانه دي او هر چېرته چې پاکستان یا د دنیا هر خلک چې هغه مرستې کول غواړي چې بالکل دلته کې مرسته کولی شي تاسو کتلی شئ دا کاڼی مات کړو تاسو ته بیا کوشش کوم چې وښیم. کار ښه په تیزۍ سره روان دی خو مسله دا ده چې دغه ځای چې دی دغه کومه ځمکه چې ده دغه ډېره زیاته کلکه ده ټول کاڼي دي پکې ده تاسو په دغه ویډیو کې وکتل چې ډېر شی کاڼي د دغې نه راایسته شوي دي بلا کاڼي دغه کې پراته دي دا یې د دغه نوې کوم کوی دوی جوړوي دغې ته چې دغه ماشوم پرې راوباسي نو په هغې کې ډېر زیاته کاڼي هغه مخې ته راځي. اوس پکې تاسو ولیدل چې یوه غټه تیږه هغه پکې وه او دغه یې ترې راویستله دغه یې ماته کړله او هغه یې ترې بیا راویستله. نو ټولو ته مې دغه درخواست دی چې دعا کوئ چې الله تعالی دغه کار په خیر باندې وکړي او دغه ماشوم په خیر او عافیت سره راوباسلی شي ځکه چې ورځې ډېرې زیاتې وشوې او تاسو به دغه ویډیو کې هم واورېدل چې تقریبا 12 ورځې به نورې هم لګي په دې باندې کار د ورځې او د شپې روان دی خو 12 ورځې په دغې کې لګي چې دا ډېر زیات ټایم دی تقریبا په 10 تاریخ باندې دغه واقعه راغلې ده تر اوسه پورې دغه ماشوم په دغې کوي کې پروت دی. نو الله دې نه کړي چې دغه ماشوم په دغه کوي کې خراب شوی وي هغه ته څه نقصان ورسېدلی وي چې کوم جسم دی نو الله دې وکړي چې هغه ښه روغ دغه خپل مور او پلار ته میلاو شي او د هغوی په دغې باندې تسلي وشي. نو ټول دغه دعا کوئ چې ماشوم په جسم باندې روغ راوځي او دغه کار په خیر باندې سر ته ورسي. یو ډېر ناممکن کار دی 80 میټر دغې نه تقریبا 240 خواوشا فوټ دغه ګهرایي ده نو دا یو ناممکنه کار دی خو الله دې وکړي چې دغه تر سره ورسي او دغه ماشوم د خپل مور او پلار ته میلاو شي.
چې هغه دفن کړي. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. دغه ویډیو سره مخکې شیر هم کړئ. د وخت د راکولو یو جهان مننه کوم. لوی الله په امان.